الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने एक शेरी कलाम में फरमाते हैं कि वक्त था वक्त मसीहा ना किसी और को वक्त मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। फिर आप फरमाते हैं अपनी किताब में इश्तिहार में कि बाज़ नादानों का ख्याल है دا خطبه गोया मैंने حضرت مرزا اختراع के مسعود तौर पर خلیفۃ المسیح الخامس इल्हाम का عید दावा الله किया تعالی بنصر العزیز गलत है د کال 2014 د बल्कि مارچ د میاشتې په ये 20مه نیټه د بیت उस الفتوح कादिर खुदा لندن का نه है ارشاد فرمایلی و जिसने ज़मीन और आसमान को دلته पैदा به किया د هغې خطبې پښتو ترجمه د जहान को امام په बनाया है। خدمت کې وړاندې کوم जिस जमाने में लोगों का په ईमान یو شعر کې فرمایي खुदा पर कम हो जाता है چې وقت تھا وقت उस वक्त مسیحا نه کسی मेरे और का जैसा एक वक्त इंसान पैदा मैं किया न जाता आता तो कोई और ही आया है और होता खुदा उससे हम कलाम होता है بیا وی और उसके ज़रिए से अपने अजायब काम दिखलाता है یو यहाँ کتاب तक कि کې लोग یو समझ اشتهار जाते کې हैं فرمایي कि खुदा है। د ځینې کمکلو دا خیال چې ګینې ما د افترا په تور د الهام دعوه کړې 22 ده मार्च है लेकिन 23 मार्च का दिन غلط دی بلکې په जमात حقیقت अहमदिया کې में यौम دا मसीह کار मौऊद د هغه मनाया قادر خدای دی چې ځمکه او اسمان یې پیدا کړی कल دی इंशाल्लाह او دا جهان یې جوړ کړی دی په کومه زمانه کې इस چې د हवाले خلکو से ایمان ये په मुनासिब خدای کم समझा شي कि نو हज़रत هغه मसीह وخت मौऊद अलैहिस्सलाम زما په شان یو انسان پیدا के کړی شي अपने अल्फाज में او خدای هغه سره هم کلام شي او د هغه په ذریعه خپل عجیب کارونه ښیي सबूत ان अल्लाह تر ताला دې की چې خلک ताईदात پوه شي چې خدای شته इमाम ज़मान की ज़रूरत मुसलमानों को نن 20 مارچ आपको دی خو कबूल د करने और मुकाम 23 पहुंचाने مارچ की ورځ दावत जो په आपने दी है جماعت वो احمدیه کې د یوم مسیح موعود په تور पेश करो منځلې کېږي जैसा कि मैंने कहा आप हज़रत मुस्लिम के अपने अल्फाज में کله ان شاء الله फरमाते हैं 23 مارچ دی कि खुदा ताला की तरफ से په دې حواله نن ما دا مناسبه ګڼلې ده چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل الفاظ फरमाते کې हैं वो हवादिस د هغوی د अर्दी और صداقت समावी ثبوت जो د मसीह خدای मौऊद پاک के ज़हूर की تاییدات अलामत हैं د امام वो الزمان सब मेरे वक्त ضرورت में ज़हूर पजीर हो गई हैं। مسلمانانو ته मुद्दत हुई कि कुसूफ व چې खुसूफ کم रमज़ान के دعوت महीने हो د चुका है। خپل قبولیت او د خپل د चांद और مقام د सूरज का پیژندو لپاره حضرت مسیح निशान था اسلام वो ज़ाहिर ورکړی हो دی चुका है او به دلته और وړاندې सितारा کوم او لکه څنګه چې ما وویل چې دا به د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل दुनिया الفاظ रस्ता کې وي هغوی فرمایي और जलजले भी आए और मरी भी पड़ी यानी ऐसी बीमारी فرمایي چې د ځمکې او د اسمان هغه حوادث چې د مسیح موعود د ظهور ताउन वगैरह علامتونه دي फरमाया هغه मरी ټول भी زما पड़ी په और وخت کې ईसाई ظهور मजहब پذیر बड़ी شوي जोर دي शोर से दुनिया में फैल गया موده تېره ده और जैसा कि چې आसार د में روژې पहले په से میاشت کې दिखाई दिया کسوف था او کسوف बड़े شوي وو तशद्दुद से یعنی मेरी د तकलीफ نورو भी د سپوږمۍ تندر نیولو چې ये भी کوم पेश हुई نشان थी وو पहले هغه ظاهر شوی लोग دی लिख गए थे कि मसीह मौऊद आएगा لکه دار ستوری هم काफिर راختلی कहेंगे دی उसे झूठा कहेंगे फरमाया कि زلزلې هم तमाम راغلي دي इल्हामात ज़ाहिर हो चुकी हैं مرګونه هم और شوي वो دي उलूम व मारफ ज़ाहिर हो चुके हैं یعنی जो दिलों को د हक की तरफ हिदायत देते हैं। طاعون غوندې بیماریانه
बस ये فرمایي چې مرګونه هم شوي دي صداقت کے او بارے عیسائی مذهب هم ډېر په زور او په شور په دنیا کې خور شو ولکه څنګه چې په آثارو کې مخکې نه لیکل شوي وو اسی طرح ایک اور جگہ ډېر په زور زما تکفیر هم وشو دا هم پیشنګویي وه میں دیکھتا مخکې زبرګانو دا لیکلي وو چې مسلمانو چې راشي نو د هغه تکفیر به کېږي کافر او دروغجن به ورته ویل کېږي نو فرمایي چې علامتونه ټول ظاهر شوي دي او هغه علوم او معارف هم ظاهر شوي دي چې د انسانانو کیونکہ وہ لوگ زړونو له ان مشکلات میں د گرفتار حق طرف ته هدایت ورکوي جن میں ہمارے دوسرے مخالف بس گرفتار ہیں دا هغوی د خپل صداقت باره کې فرمایلي وي کہ حضرت عیسیٰ چې دا ټول څیزونه ظاهر شوي دي بیا هم تاسو هوش نه کوئ جو لوگ اس بات بیا هم دغه رنګ یو بل ځای کې هغوی فرمایي ہو گئے ہیں ان کو زه ګورم پہ غور کرنا چې کم خلک د فرمایا قدرت اور پھر او د قدرت د صحیفې پیرو جوړېدل غواړي مسیح موعود کی نسبت جو هغوی له خدای پاک احادیث میں موجود زما د دعوې د قبولیت یوه ډېره ښه موقع ورکړې ده ځکه چې هغوی په هغو مشکلاتو کې ګرفتار نه دي چې کومو کې زموږ نور مخالفین ګرفتار دي ځکه چې هغوی ښه پوهېدي چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي دي اسی امت میں سے ہوگا کم خلک چې دا یقین لري چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي دي هغوی ته پکار ده چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په دعوت غور وکړي نو فرمایي چې بیا ورسره هغوی ته به دا خبره هم منل پکار وي چې د مسیح موعود باره کې چې کومه پیشنګویي احادیثو کې موجوده ده هغه په هغو مواتراتو کې ده اس پر دلیل کیا ہے چې د انکار کول د یو خيار بنده کار نشي کېدی بس په دې صورت کې دا خبره به په ضروري طور هغوی قبلوي چې راتلونکي مسیح به عمدي امت نه وي البته دا سوال کول د هغوی حق دی چې مونږه د مسیح موعود کېدو دا دعوه څنګه قبلولی شو یعنې دا خبره خو سمه ده چې په دې امت کې به مسیح موعود راځي خو دا به څنګه صحیح ثابتېږي چې تاسو یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کومه دعوه کړې ده هغه صحیح ده نو فرمایي چې په دې خبره دلیل څه دی چې هغه مسیح موعود تاسو یې د دې جواب دا دی چې کمې زمانې کم ملک او کم قصبې کې د مسیح موعود ظاهرېدل د قرآن او د حدیث نه ثابته ده او کم خاص افعال چې د مسیح د وجود التغایي ګرځول شوي دي یعنی ضروري ګرځول شوي دي او د ځمکې او د اسمان چې کم حوادث د مسیح موعود د ظهور علامتونه بیان فرمایلي شوي دي او کم علوم او معارف د مسیح موعود خاصه ګرځول شوي دي هغه ټولې خبرې خدای پاک په ما کې زما په زمانه کې او زما په ملک کې جمع کړي دي او بیا نور اطمینان لپاره آسمانی تاییدات زما شامل حل کړي دي زمین بھی کہہ رہی ہے کہ یہی وقت ہے دا فارسی شعر بیا مطلب لیکلی دی چې میری تصدیق کے لیے کھڑے ہیں چې چومرا حکم از پای قوم مسیحی داد اند کہ اشارات مصلحت را ابن مریم نام من بن هذا اند ہمارے نبی آسمان بارد نشان الوقت می گوید زمین عید و شاهد از پای تصدیق من استاد اند موسیٰ کے سلسلہ اخلاق یعنی مال حکم چونکې د مسیح علیه السلام د قام لپاره ورکړل شوی دی نو ځکه زمانو هم ابن مریم زمانے میں یعنی کې خدای شو او اسمان نشانونه ورای او ځمکه هم ویلګیا ده چې همدا وخت دی فرقے ہو جائیں گے دا دوه ګواهان زمانه تصدیق د لپاره ورکړل شوي دي اور ایک فرمایي اوس تفصیل د دې دا دی چې د نص قرآني اشاراتو نه ثابتېږي چې زموږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د موسی علیه السلام مسیح دی او د هغوی د خلافت سلسله د حضرت موسی علیه السلام د خلافت سلسله سره مشابهت لري او لکه څنګه چې حضرت موسی علیه السلام سره دا لوست شوی و چې په آخرنۍ زمانه کې یعنې د اسرائیل د نبوت سلسله چې انتها ته ورسیږي او د بني اسرائیل ډېرې فرقې چې جوړې شي او هر فرقه به د بلې فرقې تکذیب کوي ان تر دې چې بعضو پکې بعضو ته کافران هم وي اور بغض اور کینوں کو دور کر دے گا نو هغه وخت به خدای پاک د موسی د دین یو حامی یعنی حضرت عیسی علیه السلام به پیدا کړي هغوی به د بني اسرائیل مختلفې ګډې بہت تفصیل ہے یو ځای کړي او چې لیوان به فرقے ہو جائیں گے یو ځای جمع کړي ہوئے تھے اور او ټولو قومونو لپاره به یو حکم جوړ شو د هغوی اندروني اختلاف به د منځه لرې کړي مطلب دا چې مظلوم او ظالم قومونه به یو ځای کړي او بغض او کینې به لرې کړي همدغه وعده قرآن کې هم شوې ده چې هدایت ورته اشاره کوي چې واخرین منهم لما یلحقوا بهم
बुग़्ज़ से और एक दूसरे की दुश्मनी में او बढ़ते चले حدیثونو کې هم د دې ډېر تفصیل دی उस वक्त نو तक لیکل شوي دي چې د دې امت به दुनिया में आवे هم और هماغه जब عمر हुक्म فرقې होकर आएगा جوړې شي څومره چې د یهودیانو فرقې وي او د یو بل تکذیب او تکفیر به کوي یو بل ته به دروغجنان او کافران وي आएगा तो बुग़्ज़ और शहना को दूर او دا ټول خلک به یو بل سره عناد او دشمنۍ کې ترقي کوي को दूर कर देगा और उसके ज़माने में یعنی یو بل سره بغض او دشمنۍ کې به دوی जमा हो जाएंगे خدا مخکې روان وي ظالم और تر मज़लूम څو چې مسیمود د حکم په تور دنیا ته رانه شي जो हैं वो او هغه چې کله د حکم په تور راشي और खुद अल्लाह ताला की او نو بغض او شهنا بلری है کی उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे चुनाचे ये बात یعنی तमाम तारीख بغض जानने वालों को کینه او دشمنی چې کومه ده هغه بلری کی ईसा अलैहिस्सलाम او داغه په زمانه کې به कि जब इसराइली कौमों में बड़ा لیوان او چیلای به په یو ځای کې جمع شي कफर और मुकज़्ज़ब یعنی ظالمان او مظلومان او کمزوران او طاقتوران چې کوم دي هغوی به ټول है कि जब په یو دین مقایم شي او صرف د خدای پاک د رضا د حاصلولو کوشش وکړي को काफिर बनाने लगा نو کم خلک چې د تاریخ علم لري هغوی ته پته ده मोहम्मदी چې حضرت عیسی علیه السلام په یو داسې وخت کې راغلی وو چې اسرائیلي قومونو کې ډېره تفرقه پیدا شوې وه او د یو بل مکفرین او مکذبین وو دا خلک همدغه رنګ دا عجز هم د داسې وخت کې راغلی دی چې اندروني اختلافات انتها ته رسېدلي وو फिर भी او یوې فرقې به بلې ته फतवे जो हैं वो کافر ویل फिर फरमाया او دې تفرقې په وخت کې इत्तेफाक हो امت محمدیه ته د یو حکم ضرورت و نو خدای پاک زه د حکم په تور را لېږلی یم ईसा अलैहिस्सलाम نن هم تاسو وګورئ 100 बरस چې په یو بل د خلک د کفر فتوی لګي पैदा हुए د احمدیانو خلاف 14वीं सदी में موږ کافران بللو د پاره موږ ته کنځل وکړو د پاره کدی یو زم شي نو د یو بل خلاف چې کوم د دوی فتوی دي هغه قائم دي गए بیا فرمایي چې دا عجیب اتفاق دی چې ورته د قرآن او د حدیث نصوص اشاره هم کوي چې لکه څنګه چې حضرت عیسی علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام د 1400 کاله پس په 14مه صدۍ کې پیدا شوی و कि इस नाम में همدغه شان دا عجز هم په 14مه صدۍ کې د خدای پاک له طرفه यानी में مبعوث شو लिहाज से داسې معلومیږي چې هم ځکه اهل کشف کې ډېر لوی خلکو دا خبره کړې وه چې هغه مسیح موعود به په 14مه صدۍ کې مبعوث کیږي ظهور करेगा او فرمایي چې خدای پاک چې زما نوم مرزا غلام احمد قادیانی کې خودو اصل کې هم دې خبره طرف ته اشاره کړې ده ځکه چې په دې نامه کې د 1400 عدد پوره کړی شوی دی غلام احمد قادیانی کې د ابجد په حساب د 1400 عدد پوره کیږي غرض دا چې قرآن او حدیث نه د دې کافي ثبوت ملاویږي چې راتلونکي مسیح به 14مه صدۍ کې ظهور کوي او هغه په اسلام کې د تفریقې او د باهمي عناد د غلبې په وخت راځي एक लड़की उसके साथ मुतवल्लद होगी और वो चीनी होगा यानी उसके बाप दादे चीनी ममालिक में रहे होंगे بیا د خپل صداقت یو بل ثبوت حضرت مسیح موعود علیه السلام ورکوي او فرمایي सब बातों को पूरा कर दिया मैं लिख चुका हूँ कि मैं तमाम په خصوص الحکم کې شیخ عبدالعربي خپل یو کشف کې دا لیکي چې هغه خاتم الولایت دی او تمام به پیدا کیږي یعنی مسیح موعود से ताल्लुक रखता है او یو جنې به هغه سره پیدا کیږي او هغه به د چین وي یعنی پلان نیکه به په چین کې اوسېدلی وي मैं पहले भी लिख نو د خدای پاک اراده دا ټول خبرې پوره کړي कोई तावा ما مخکې لیکلي دي چې زه تمام پیدا شوی وم او ما سره یو جنې هم پیدا شوی وه हो सकता है जबकि 3 او زمونږ مشران په سمرقند کې چې د چین علاقه ده اوسېده के नसूस से सरिया उसकी सेहत पर गवाही दें بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي किताबुल्लाह के ما مخکې هم لیکلي دي چې د قرآن کریم په روح د مامور من الله کې دو असली दलाइल उसके मुय्यद और یو دعوا په اکمل او اتم صورت کې الله ثابت دي شي چې درې اړخونو نه د هغې ثبوت ظاهر شوی وي استدلال اول خدا چې د मेरा दावा साबित چې نصوص صریحه د هغې په صحت ګواهي ورکړي یعنی هغه دعوه د کتاب الله خلاف نه وي دویمه دا چې عقلي دلیلونه د هغې تایید او تصدیق کوي हक का तालिब होना शर्त درېمه دا چې آسماني है झिटाई और نشان دی د مدعي تصدیق وکړي د استدلال د دې درې وړو وجوهاتو پر روح زما دعوا ثابته ده करती हैं और मेरे نصوص حدیثیه چې د حق طالب له بصیرت ورکوي उनमें से
یعنی دا ثبوتونه هغه تل کامل بصیرت ورکوي چې کم د حق طالب وي، دا نه چې سخت سره وي او ضد لري. کہ صفحہ جو کتاب آپ نے حوالہ دیا بخاری کا، اس میں صفحات لکھے ہیں 458. او زما د دعوی په نسبت ورله کامل یقین بخي. په داسې حدیثونو کې د مسیح موعود او د بنی اسرائیلو د مسیح د هودیې اختلاف هم شته. مسیح موعود علیه السلام دلته د حوالې په طور د صحیح بخاري د 458 856 او د 1055 مخ ذکر کړی دی. خو بهرحال د بخاري نزول عیسی باب و کتاب الانبیاء کې د ذکر شوی دی. د بنی اسرائیلو د مسیح او د مسیح محمدي د مسیح موعود اولیاء ته لیکل شوي دي چې بیلې بیلې دي. فرمایي په دې حدیثونو وغیره کې د مسیح موعود باره کې چې کوم حدیث دی هغې کې دا بیان شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عالم کشف کې هغوی د کعبې په طواف لیدلي وو او اولیا هغې کې دا لیکلې ده چې هغه غنم رنګ دی، ویښته یې ګلګوتې نه دي بلکې پراته دي. او د بني اسرائیلو د مسیح یعنې حضرت عیسی علیه السلام اولیا دا لیکلی شوی ده چې د هغوی رنګ سور و او ویښته یې ګلګوتې وو. صحیح بخاري کې ځای په ځای دا التزام شوی دی چې د مسیح موعود اولیې کې د غنم رنګي کېدو او د سیده پرتو ویښتو ذکر دی، او د حضرت عیسی علیه السلام اولیې باره کې ځای په ځای د سور رنګ او د ګلګوتې ویښتو ذکر دی چې ترې ثابتېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلونکي مسیح یعنې مسیح موعود یو بیل انسان ګرځولی دی او د هغه یو صفت امامکم منکم بیان فرمایلی دی. او حضرت عیسی علیه السلام هغوی یو بیل انسان ګرځولی دی او د بعضو مناسباتو په لحاظ د عیسی ابن مریم نوم اطلاق یې په دواړو کړی دی. فرمایي چې یوه بله خبره چې د غور لایقه ده هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته چې د مسیح موعود ذکر کړی دی نو هلته صرف په دې کفایت نه دی کړی چې اولیې کې غنم رنګې بیان کړي او د پرتو ویښتو ذکر وکړي، بلکې ورسره ځای په ځای د دجال ذکر هم کړی دی. او چې کوم ځای کې د سور رنګ او د ګلګوتې ویښتو والا ذکر دی نو هلته ورسره دجال ذکر نشته. دا خبر هم د یاد ساتلو لایقه ده چې حضرت عیسی علیه السلام د شام وو او د شام خلکو ته غنم رنګې بیخي نشي ویلی کېدی، خو هندیانو ته غنم رنګې ویلی کېدی شي او ویلی کېږي. دې دلیل نه ثابتېږي چې راتلونکي مسیح موعود چې غنم رنګې بیان شوی دی هغه شامي بالکل نه دی بلکې هندي دی. دلته دا هم یاد ساتل پکار دی چې د نصارا د تاریخ نه هم دا ثابتېږي چې حضرت عیسی علیه السلام غنم رنګې نه وو بلکې د شامیانو غوندې سور رنګې لرلو. خو د راتلونکي مسیح موعود حلیه بیخي د شامیانو نه ده لکه څنګه چې د حدیث د الفاظ نه ظاهره ده. بیا هغوی فرمایي د دې وخت مولیان که په دین او په دیانت قایم شي او سوچ وکړي نو ضرور به کار وکړي چې د 14مې صدۍ د مجدد کار کسر صلیب دی، او چونکې دا هغه کار دی چې د مسیح موعود سره مخصوصه دی نو به ضرورت تنه دا نتیجه راوځي چې د 14مې صدۍ مجدد په کار دی چې مسیح موعود وي. او په 14مې صدۍ کې د شراب خورۍ او زناکارۍ په شان فسق و فجور هم ډېر خواره شوي دي. که په غور ورته وګورئ ایسی تعلیمیں ہیں جن کا یہ مدعا ہے کہ ایک انسان کے خون نے گناہوں کی بعض پرس سے کفایت کر دی. یہ جو اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی وجہ نو د دې ټولو وجه هغه تعلیمات دي چې مدعا دا ده تعلیم ہے چې د یو انسان وینې د ټولو د ګناهونو د بعض پرس نه کفایت وکړي. دا دومره بدی چې خوري دي نو د دې وجه دا ده چې دا نظریه قایمه شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام د کفارې په وجه
به اوس دې خلکو نه د دوی د ګناهونو تپوس نه کیږي. نو فرمایي چې په دې وجه د داسې جرمونو ارتکاب کې یورپ د ټولو نه وړاندې دی. دې کې ټول غربي ملکونه شامل دي او نور ملکونه هم چېرته چې ازادي ده اوس هر چېرته دا خورېږي لګیا ده. فرمایي چې د داسې خلکو د مجاوراتو په اثر یعنې هغوی سره ناستې پاستې په وجه عموماً په هر کام کې بې قیدي او ازادي زیاته شوې ده. اوس دا صرف د یورپ خبره نه ده بلکې کم ځایونو ته چې هم دا خلک رسېدلي دي یا روان دي د نن سبا وسیلو په ذریعه د ټلویزیون او د نورو وسیلو په وجه د ازادي هلته هم رسېدلې ده. نو هلته هم خلک د هر قسمه قید نه ازادیږي لګیا دي او بې حیایي زیاتېږي لګیا ده. فرمایي خلک بیمارونه مري او وباګانې خوري خو هېڅوک هم دا سوچ نه کوي چې دا ټول عذاب د هغوی د اعمالو شامل دی. ډېر عذابونه چې کوم را روان دي طوفانونه زلزلې دا د خلکو شامت اعمال دي خو هېڅوک هم سوچ نه کوي چې د دې وجه څه ده. همدا چې د خدای پاک مینه سړه شوې ده او د هغه ذوالجلال عظمت د زړونو نه کم شوی دی. پس نن سبا چې کوم آفتونه را روان دي په هغوی هم سوچ پکار دی. موږ ته هم پکار ده چې دعاګانو طرف ته توجه وکړو او چې کم نامنونکي دي هغوی ته هم سوچ پکار ده. فرمایي غرض دا چې لکه څنګه چې د کفارې بې قیدي د یورپ قومونه په شرابخوره او په هر فسق فجور اړولې دي همداسې د هغوی نظارې په نورو قومونو هم اثر کړی دی. دې کې څه شک دی چې فسق فجور هم یوه متعدي بیماري ده. یوه شریفه ښځه که شپه او ورځ د ډمانو په صحبت کې تېروي نو که صریحاً بدکارۍ ته ونه رسي نو بیا هم د ګنده حالاتو مشاهده به د هغې زړه څه قدر خامخا خراب کړي ځکه چې صحبت اثر لري، حالات اثر لري، ماحول اثر لري. بیا فرمایي د خدای پاک غیرت او رحمت دا غوښتي دي چې د صلیبي عقیدې د زهرناکه اثر نه خلک بچ کړي او چې د کم د جالیت نه انسان خدای جوړ کړی شوی دی د هغه د جالیت پردې دې پرانیزي او چونکې د 14مې صدۍ په سر کې دا بلا کمال ته رسېدلې وه دا چې کوم مصیبت او بلا ده د خپل انتها ته رسېدلې وه نو ځکه د خدای پاک فضل او عنایت دا وغوښتل چې د 14مې صدۍ مجدد دی د صلیب ماتونکی وي ځکه چې مجدد لکه د طبیب وي او د طبیب کار دا دی چې د کمې بیمارۍ غلبه وي د هغې د ختمولو طرف ته توجه وکړي. بس که دا خبره صحیح ده چې کسر صلیب د مسیح موعود کار دی نو دا دویمه خبره هم صحیح ده چې د 14مې صدۍ مجدد چې کسر صلیب په فرض دی هغه مسیح موعود دی. بیا صلیب به څنګه ماتېږي دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي. دلته طبعا دا سوال پیدا کېږي چې مسیح موعود د څنګه او د کومو وسیلو په ذریعه کسر صلیب کول پکار دی. د جنگ او د جګړې په ذریعه لکه څنګه چې زموږ د مخالفو مولیانو عقیده ده یا په څه بله طریقه. د دې جواب دا دی چې دا مولیان خدای د دوی په حال رحم وکړي دوی په دې عقیده کې سراسر په غلطه دي. د مسیح موعود منصب دا بالکل نه دی چې هغه د جنگ جګړې وکړي بلکې د هغه منصب دا دی چې هغه د عقلي دلیلونو د آسماني نشانونو او د دعا په ذریعه دا فتنه ختمه کړي. دا درې وسلې خدای پاک هغه له ورکړې دي او په دې درې واړو کې داسې اجازي قوت ایښی دی چې په دوی کې به د هغه مقابله بل هېڅوک ونه کړی شي او په آخره کې به هم په دې طور صلیب مات کړی شي ان تر دې چې د هر تحقیق کوونکي نظر نه به د صلیب عظمت او بزرګي ختمه شي. اور رفتہ رفتہ توحید قبول کرنے کے وسیع دروازے کھلیں گے. یہ سب کچھ تدریجاً د توحید قبلولو وسیع دروازې به پرانیستلی شي. دا هر څه به تدریجاً کېږي ځکه چې د خدای پاک هر کار تدریجي وي. څه به زموږ ژوند کې کېږي او څه به موږ نه پس. په ابتدا کې هم اسلام تدریجاً ترقي بیا مونته وه او انتها کې به هم تدریجاً په خپل بوندي حالت طرف ته واپس راځي. پس دا اوس د حضرت مسیح موعود علیه السلام د منونکو فرض دی
چې هغوی د دا کار سرته رسولو دپاره د مصروفه شي او د توحید قایمولو کوشش دې وکړي. अपने हकम इमाम और हकम होने के बारे में بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د خپل حکم او د امام کېدو باره کې چې یاد دې وي چې د امام الزمان په لفظ کې نبی، رسول، محدث، مجدد ټول داخل دي. او کم خلک چې ارشاد او د خدای پاک د خلق د هدایت لپاره مامور شوي نه دي او نه هغه کمالات هغوی له ورکړل شوي دي، هغه ولیان او ابدال خو کېدی شي خو امام الزمان نشي بللی کېدی. اوس په آخر کې دا سوال پاتې شو چې په دې زمانه کې امام الزمان څوک دی چې پیروي خدای پاک په ټولو عامو مسلمانانو، زاهدانو، هغه خلک چې خوبونه ویني او لهمونه ورته کېږي فرض کړی ده. نو زه په ډاګه وایم मैं इस वक्त बेधड़क कहता हूँ कि खुदा ताला के फजल और अनायत से वो इमाम ज़ुमान چې د خدای پاک په فضل او په عنایت هغه امام الزمان زین او په ما کې خدای پاک هغه ټول علامتونه او شرطونه جمع کړي دي او د دې صدای په سر کې زه مبوس کړی یم چې پکې 15 کاله تیر شوي هم دي. یعنې کله چې هغوی دا تحریر فرمایلی و او په داسې وخت زه ظاهر شوی یم چې اسلامي عقیدې د اختلافاتو نه ډکې شوې وې او یوه عقیده هم د اختلاف نه خالي نه وه. همدغه رنګ د مسیح د نزول باره کې هم ډېر غلط خیالونه خور شوي وو او په دې عقیده کې هم د اختلاف دا حل وو چې څوک پکې د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند قایل وو او څوک پکې د مرګ. چا پکې دا منل چې نزول به جسماني وي او د چا عقیده دا وه چې بروزي نزول به کېږي. د چا خیال و چې حضرت عیسی علیه السلام په دمشق کې د اسمان نه راکوزېږي او چا به ویل چې په مکې یا بیت المقدس کې به نزول کېږي، چا به ویل چې اسلامي لښکر کې به وي او چا به ویل چې په هندوستان کې به راکوزېږي. پس د آراو او د اقوالو دې اختلاف د یو حکم تقاضا کوله. نو هغه حکم زین زه په روحاني طور کسر صلیب او بله دا چې د اختلافاتو د لرې کولو دپاره رالېږلی شوی یم. د دې دواړو خبرو دا تقاضا وه چې زه دې راولېږلی شم. ما دپاره دا ضروري نه وه چې زه دې د خپل حقیقت څه نور دلیل وړاندې کړم، ځکه چې ضرورت په خپله دلیل دی. یعنې چې کوم حالات وو هغوی دا تقاضا کوله چې مسیح موعود دې راشي او چې ضرورت وو نو همدا دلیل کافي دی. خو بیا هم زما تایید دپاره خدای پاک ډېر نښانونه ظاهر کړل او زه لکه څنګه چې نورو اختلافاتو باره کې فیصله کولو دپاره حکم یم نو همداسې د مسیح د حیات او د وفات په تنازع کې هم حکم یم او زه د مسیح علیه السلام د وفات په باره کې د امام مالک، د ابن حزم او د معتزله قول ته صحیح وایم او نور اهل سنت د غلطۍ مرتکب ګڼم. نو زه د حکم په طور د تنازع کوونکو کې دا حکم صادروم چې د اهل سنت دا ډله د نزول اجمالی معنی کولو کې پسمه ده، ځکه چې د مسیح موعود نزول په بروزي طور ضروري وو خو د نزول کیفیت بیانولو کې دوی خلکو غلطي کړې ده. لیکن کیفیت में गलती खाई नज़ूल सिफत बरूजी था ना कि हकीकी. نزول بروزي صفت دی حقیقي نه. او د مسیح د وفات په مسله کې معتزله، امام مالک و ابن حزم او د هغوی هم کلام انکے سچے ہیں کیونکہ رښتونی دي، ځکه چې فلما توفیتنی د آیت صریح نص په وجه د عیسایانو د خرابېدو نه مخکې د عیسی علیه السلام وفات کېدل ضروري وو. دا زما له طرفه د حکم په طور فیصله ده. اوس کوم تن چې زما فیصله نه قبلوي نو هغه نه قبلوي چې چا زه حکم ټاکلی یم. که دا سوال وړاندې کړی شي چې ستا د حکم کېدو ثبوت څه دی نو د دې جواب دا دی چې کومې زمانې دپاره د حکم راتګ ضروري وو هغه زمانه موجوده ده او چې د کم کام د صلیبي غلطو اصلاح به حکم کوله هغه کام هم موجود دی او کم نشانونه چې د حکم دپاره ګواهي ورکوله هغه نشانونه هم ظاهر شوي دي، آسماني هم او زمیني هم. او اوس هم د نشانونو دا سلسله روانه ده. آسمان نشانونه ظاهري لګیا دي، ځمکه نشانونه ظاهري لګیا دي. फिर आप फरमाते हैं मेरे मुखालिफ अपने दिलों में आप ही सोचें برکتی د هغه تن چې سترګې اوس بندې پاتې نشي. خدای پاک دې د امت مسلمه سترګې وغړي چې هغوی دې د حکم منونکي شي
और जिसका नाम हकम بیا حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زما مخالفین د لږ په خپل زړه کې سوچ وکړي که زه په رښتیا هم هغه مسیح موت یم چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو مټ ویلی وو په چا چې هغوی سلام ویلی وو د چا نامه حکم عدل امام خلیفة الله ایښې وه نو په داسې تن یو معمولي دا د ترکیه د باچا ذکر ته خو بهرحال داسې پرېږدمه فرمایي چې په داسې تن لعنت ویل ورته کنسلې کول جایز وو که باچا وي که هر څوک وي ما د پاره نه بلکې خدای او رسول د پاره لکه خپل جوش لوار ورکړي چې داسې مدعي سره داسې کول روا وو زه زیات سوال نه غواړم ځکه چې تاسو ټولو سره زما مقدمه په اسمان باندې ده که زه هم هغه یم چې د چا واده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکو لبانو کړی وه نو تاسو زما نه بلکې د خدای ګناه کړې ده او که مخکې نه په صحیح اثارو کې دا نه و راغلی چې هغه له بازار ورکړی کېږي او لعنت به پرې ویلې کېږي لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو نو ستاسو جرئت نشو کېدی چې تاسو ماله هغه ازار راکړی وي چې کوم هم راکړی دی یعنې دا ازار خو مقدر و لکه څنګه چې مسیح دپاره مخکې لیکلی شوي وي خو ضروري وه چې هغه ټولې نوښتې دې پوره شي چې کومې د خدای له طرفه لیکلې شوي وي او تاسو مسلمان کولو دپاره تر اوسه ستاسو کتابونو کې موجودې دي تاسو په خپله ژبه لولئ او بیا د تکفیر او د لعنت په ذریعه مهر ولګوئ هغه بد عالمانو د هغوی ملګري چې د مهدي تکفیر کوي او د هغې مقابلې ته ودرېږي هغه هم تاسو یې یا دا هم سوچ وکړئ چې په دې حال کې چې زه هغه تن یم چې د مسیح موت کېدو دعوه کوي او د چا په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه ستاسو امام او خلیفه دی او په هغه خدای او د هغه نبي سلام وایي د هغه دشمن لعنتي او د هغه ملګری د خدای پاک ملګری دی او هغه به ټولې دنیا دپاره د حکم په طور راځي او خپل ټول قول او فعل کې به عادل وي نو دا د تقوا طریقه وه چې دا خلک د زما دعوا اورېدو او زما نشانونه لیدو او د ثبوتونو د مشاهدې نه پس ماله دا صله راکړي چې ګنده کنځلې دې راته وکړي او خندا راپورې وکړي آیا نشانونه نه دي ظاهر شوی اسمان نه د تاییداتو ظهور نه دی شوی د هغو ټولو وختونو او د موسمونو پته ونه لګېده چې کوم په حدیثو او په اثارو کې بیان شوي دي نو بیا ولې دومره بې باکي وښیلی شوه او که زما په دعوې اوس هم دوی ته څه شک وی یا زما په دلیلونو او په نشانونو دوی څه شبه لرله نو په غربت او په نیک نیتۍ او په خدا ترسی به یې دا شبه لرې کړی وی حضرت مسیح اسلام فرمایي چې ما بار بار وویل چې راشئ خپل شکونه ختم کړي خو هېڅوک هم رانغله ما فیصلې دپاره هر څوک راوبلل خو هېچا هم دې طرف ته رخ ونه کړو ما وویل چې تاسو استخاره وکړئ او په جړا جړا د خدای نه وغواړئ چې هغه حقیقت په تاسو څرګند کړي خو تاسو هېڅ ونه کړ او تکذیب هم پرې نه ښودو خدای پاک زما بارے کی رښتیا ویلی دی چې دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا یہ دنیا ته یو نذیر راغله خو دنیا هغه قبول نه کړ خدای به هغه قبلوي په ډېرو زورورو حملو به د هغه صداقت ظاهر کړي دا ممکنه ده چې یو تن د په حقیقت رښتونی وي او هغه د ضایع شي دا کیدای شي چې یو تن د خدای له طرفه وي او هغه برباد شي یا خلک تاسو خدای سره جنګ مه کوئ دا هغه کار دی چې خدای پاک تاسو دپاره ستاسو ایمان دپاره کول غواړي د دې مزاحم کیږئ مه تاسو د بجلی مخې ته ودرېدی شئ خو د خدای مخې ته تاسو هېڅ طاقت نه لرئ که دا کاروبار د انسان له طرفه وي نو ستاسو د حملو ډو څه حاجت نه و د دې نسو نابود کولو دپاره به خدای په خپله کافي و افسوس چې اسمان ګواهي ورکوي او تاسو یې نه اورئ ځمکه ضرورت بیانوي لګیا ده او تاسو نه ګورئ یا بدبخته کامه پاسه وګوره چې دې مصیبت په وخت چې اسلام د خپلو لاندې منګلی شوی دی او د مجرمانو په شان بې عزته کړی شوی دی او په دروغجنانو کې شمېرلی شوی دی او په ناپاکو کې لیکلی شوی دی نو په داسې وخت کې به د خدای پاک غیرت جوش کې نه راتلو پوه شئ چې اسمان را جوختېږي لګیا دی او هغه وخت هم جوخت دی چې هر غوږ به د ان الموجود غږ واوري خدای پاک د مسلمانانو غوږونه کلاو کړي چې هغوی د اواز واوري اوس دې نه پس دا وخت به زه یو افسوسناک خبر اول غواړم د مبارک مسلم الدین صاحب د وفات نن سبا دوی په تحریک جدید کې وکیل التعلیم وو او ډېر وخت راسې د سلسلې خدمت کولو په 14 مارچ د 9 کال عمر کې دوی وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون دوی په 21 جون کال 1930 کې پیدا شوي وو
د مکرم صوفي غلام محمد صاحب په کور کې چې صحابي وو. د دوی نیکه هم صحابي وو او پلار هم. د دوی نیکه د حضرت مسیح موعود علیه السلام 314 صحابه کې شامل وو اور بیعت د 5 جون کال 1895 وو. اور 5 جون 1895 د تقسیم نه پس د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په وینا قادیان ته تللی وو. درویشان قادیان کې شامل شوي وو او بیا په قادیان کې دغه وفات شوی او ولته بهشتي مقبره کې تدفین شوی وو. د مکرم چودھری مبارک مسلم الدین صاحب والد صوفي غلام محمد صاحب ته هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زیارت شرف حاصل وو او صوفي صاحب ته هم د واقعي په زندگی په طور مختلفو حیثیتونو کې د سلسلې د ښه خدمت توفیق ملاو شوی وو. تعلیم الاسلام های سکول کې هغوی استاد هم وو. د بورډینګ سپرنټنډنټ وو. د تحریک جدید بیت المال کې د خرچ د شعبې ناظر وو. د صدر انجمن احمدیه ناظر اعلی ثانی هم وو. غرض دا چې په مختلفو عهدو دوی ته د خدمت توفیق حاصل شوی وو. د مسلم الدین صاحب نیکه د ګجرات نه تعلق لرلو. د دوی مور پلار دی مخکې نه وکړه پیش کړي وو خو په 18 جون کال 1949 کې دوی په خپل ژوند د سلسلې د خدمت لپاره وکړ. د کال 1949 د سپتمبر په میاشت کې میټریک نه پس وقف کوونکي 8 واقفین انټرویو لپاره ربوی ته راغوښتل شوي وو. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په خپله د هغوی پرچې جوړې کړې وې او په خپله د هغوی امتحان انټرویو اخیسته وو. هغوی کې یو مبارک مسلم الدین صاحب هم وو. دوی کې بعضو ته حضور کالج کې د نور تعلیم لپاره وینا کړې وه. 9 پورې دوی تعلیم الاسلام های سکول کې سبق ویلی وو. په چنوټ کې چې کوم های سکول وو تعلیم الاسلام های سکول هغې نه دوی میټریک په فرسټ ډویژن کې پاس کو. بیا کال 1953 کې دوی د لاهور تعلیم الاسلام کالج نه BSc وکړو او بیا کال 1956 کې دوی د ګورنمنټ کالج لاهور د پنجاب یونیورسټۍ نه په ریاضي کې د MSc کولو نه پس په دغه کال دوی وکالت دیوان ته حاضر شو ځکه چې وقف وو. د دوی لومړی تقرري امانت تحریک جدید کې شوې وه. 100 میاشتې هلته کار کړی او بیا په وکالت مال کې تقرر شو. بیا د جومات یوه تجارتي اداره وه ایشیا افریقن هلته ولېږلی شو. 100 کال هلته وو. د کال 1964 په سر کې دوی واپس تحریک جدید ته راغلل. په کال 1982 پورې دوی وکالت مال ثانی کې د نائب وکیل المال ثانی په طور کار کولو. د 1902 نه واخله تر 2001 پورې دوی وکیل المال وو او بیا 2001 نه واخله تر وفات پورې دوی وکیل تعلیم وو. او د نه علاوه هم د جماعت د مختلفو کمیټو د بورډونو دوی ممبر هم پاتې شوي وو. د بهشتي مقبرې د مجلس کارپرداز ممبر هم وو. ډېر صاحب الرای وو. د الله په فضل مشوره به یې د جوړ سوچ او پوهې سره ورکوله او جوړ علم یې لرلو. د کمې کمیټې وې چې دوی ممبر وو یو خو بل ته د دوی حاضري به باقاعده وه. بله دا چې ښه په تحقیق او سره د علم به د کمیټو اجلاسونو ته د خلافت سره د بې انتها اخلاص او د محبت تعلق وو. د قرآن شریف ډېرې برخې ورته حفظ وې. تلاوت به ډېر ښه کولو. په شورا کې به د تلاوت موقع اکثر دوی ته ترلاسه کېده. د خدمت سلسله په 50 کالو خورا ده. ذیلي تنظیمونو خدام الاحمدي وغیره کې هم دوی یو اوږدې مودې پورې کار کړی دی. 1964 کې د دوی واده شوی و. د دوی اهلیه هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي نوڅی وه. د کھارې اوسېدونکي وو. د والد صاحب نوم یې صوبیدار غلام رسول و. د دوی 3 زامن 2 لوڼې دي. د دوی اهلیه لیکي چې کور ته راغلي مېلمنو یا کار کوونکو به که د سلسلې د نظام خلاف څه خبره چرې وکړه
نو سختۍ سره به هغوی منع کول وایي چې به د سلسلې خلاف خبره نه برداشت کوله. د دوی اهلیه پاکستان کې د لجنه نائب صدر ده. هغوی وایي چې د لجنه کار په سلسله کې به که په دورې وتم نو چې به هم نه منع کولم بلکې اولویت به همیشه جماعتي کارونه له ورکولو. او ځینې موقع خو داسې هم راغلي دي چې ویل به چې ټیک ده ته د لجنه کار کوه او بیا روټۍ به هم ځان له پخپله پخوله. د دوی زوی منصور انجم صاحب لیکي چې د بنګلادیش دورې کې د څو کاله مخکې دوی ما بنګلادیش ته لیږلي وو. دوی ته د زړه تکلیف د تېرو 30 کالو راسوي وو. دلته بنګلادیش کې دوی ته د زړه سخت تکلیف شروع شو. ساه یې بندېده. نو منصور انجم صاحب لیکي چې ما ورته وویل چې زه به راشم د کینیډا نه بنګلادیش ته راتلل اسان دي. هغوی ولې جواب ورکړو چې نه، دلته د وخت خلیفه وینا کړې ده او پوره جماعت زما خیر ساتي لګیا دی، تا کې د راتلو ضرورت نشته. او چې څه خبره به مو نو د هغې به باره کې به د خلیفه نه تپوس ضرور کولو. د دوی زوی حافظ ناصرالدین دوی هم حافظ دي. لیکي چې زما والد صاحب سره د مختلفو خلکو امانتونه وو. د خلکو د امانتونو د چندو او د وصیتونو حساب هم هغوی سره وو چې باقاعدګۍ سره به ترې دوی اداګانې کولې او خلک به بیا خبر کړل. د دوی زوی مجدد الدین صاحب لیکي چې که کور کې چېرې څه خبره به وشوه عامو معاملاتو کې هم نو لږ څه پس به دوی راغلل او وویل چې ما دې باره کې مشورې او دعا دپاره د وخت خلیفه ته ولیکل. هره خبره به چې ونه تپوس به وکړو. د کورنۍ خبره به ونه بیا دا به ویل چې واقفي زندګي چېرې هم د څه تقاضا نه کوي. د وقف په فارم کې خو نن سبا مختلف شرطونه جوړ کړی شوي دي خو زموږ مخې ته صرف یو شرط و چې مطالبه به نه کوو. د دوی بچي وایي چې چېرې هم موږ له دا احساس نه و راکړی چې د وقف په وجه ستاسو ژوند کې څه کمي ده. ځان باندې به تنګي زغمله خو زموږ ضرورتونه به पूरा कवर. और इनके बच्चे कहते हैं कभी हमें ये एहसास नहीं होने दिया. د مسلم الدین صاحب والد صاحب هم واقفي زندگی وو. مسلم الدین صاحب د هغوی ایک یو زوی او د اوو خویندو ایک یو ورور وو. دوی هم هغوی وقف کړي وو. هغوی چېرې هم د څه قسمه تنګۍ ګیله چېرته نه وه کړی. مسلم صاحب के वालिद भी वाक़ई ज़िंदगी थे और उनका د مسلم الدین صاحب والد صاحب چې کوم وو حضرت صوفي غلام محمد صاحب هغوی BSc او BT وو. چې سکول نه ریټایر شو نو هغوی د حضرت خلیفة المسیح ثاني په خدمت کې ولیکل چې زه ریټایر شم او واقعي په زندګي یم د حکم انتظار کوم لګی یم چې اوس به څه کوم. نو ډېره موده د دې خط جواب نه راغلی. نو مسلم الدین صاحب هغه په هاسټل کې وو. هلته به هغوی ته وظیفه میلاوېده. نو دوی دې دپاره چې د والد صاحب حالات به تنګ وي هاسټل هغوی پرېښود او د خپلې وظیفې چې کومې پیسې دی هغه به یې د کور خرچ دپاره لګولې او ډېرې په تنګۍ هغه وخت دوی ګزاره کوله خو بیا په خدای پاک خپل فصل وکړو. वजीफा मिला करता था तो इसलिए कि वालिद साहब के हालात तंगी के होंगे ये हॉस्टल छोड़ के یوه واقعه دوی لیکلې ده. काफ़ी रकम थी वो घर के खर्च के लिए चलाते रहे. وایي چې یو ځل د خپل یو جماعتي کار په سلسله کې زه اسلام آباد ته لاړم. نو زما یو ملګری و هغه سره زه ډېرې مودې راسې ملاو شوی نه وم. نو هغه له چې لاړم نو په خبرو کې هغه رانه تپوس وکړو چې نن سبا خو ته نایب وکیل المال او اوس خو د جومات حالات هم ډېر ښه دي نو تا ته الاونس څومره میلاوېږي. مطلب یې دا و چې ستا چې کوم الاونس کومه تنخواه ده اوس په کار ده چې زیاته وي. نو دوی وایي چې ما ورته وویل چې ما ته چې سم میلاوېږي هغې کې دونه برکت دی چې ته چې په خپله سرکاري نوکري او د سکرټري د سطح سړی یې ستا په پیسو کې به هم دومره برکت نه وي. خیر وایي چې دې بحث نه پس چې د شپې ویده شوم او سهار چې راپاڅېدو دفتر ته تلو دپاره تیار شو. دوی هم د جومات د کار په سلسله کې سکرټریټ ته روان وو. نو په لاره کې ورته هغه ملګري ویل چې ټیکسي به وکړو. نو دوی ورله جواب ورکړو چې د ټیکسي انتظار ته ولې ودرېږو
تر څو چې ټیکسي ملاویږي په سړک به روان یو. دوی چې روان وو نو یو لوی ګاډی فلیګ کار راغو او دوی سره جوخت ودرېدو. هغه ګاډي کې چې کم تن ناست و هغه د هغه سرکاري افسر نه بلکې مستودین صاحب نه تپوس وکړو چې تاسو سکریټریټ کې فلاني ځای ته روان یې. دوی ورته وویل او هغوی وویل چې زما زوی ته خیال راغلی و چې تاسو ملته روان یې راشئ کښېنئ. دوی ته یې تپوس وکړو چې دا ګاډی د چا دی. سړي ورته وویل چې دا د فلاني جرنیل ګاډی دی او زه هم هلته روان یم. نو خیر دوی لاړل دننه او فلیګ کار و نو ګیټ هم ورته پرانیستی شو. چا ته یې تپوس هم ونه کړو. نو دوی خپل هغه ملګري ته وویل چې ګوره که ته ټیکسي کې تلې نو 14-15 روپۍ به دې هم لګېدلی وې. خو دا واقع په زندګي د واقع په زندګي مدد خدای پاک داسې فرمایي چې یو فلیګ کار ودرېدو نو ما هغه سړی پېژندو نو هغه زه پېژندم او زما د وجې نه هغه تا نه بلکې ما نه تپوس وکړو او زما په وجې دننه دفتر ته هم لاړی او په ګیټ چې کومه کاروایي کېږي د هغې نه هم بچ شوی او موږ سیده دننه رالو. داسې فضلونه دي د خدای پاک چې واقع په زندګي باندې هغه کوي. حضرت خلیفة المسیح رابع رحمه الله تعالی خپلې یوې خطبې کې د خپل مبشر خوب ذکر کړی و. فرمایي چې ما لیدلی و چې څنګه چې د سیاحانو بس وي هماغه شان یو بس کې زه او زما یو څو ملګري سفر کوو لګیا یو. یو دریاب نه پکې تېرېدل وي خو د بس د حالت چې کوم سفر دی هغه ما ته یاد نه دی. خو داسې معلومیږي چې هغه بس د یو پل لاندې ودرېدو او په څه وجه اوس هغه مخکې نشي تللی. نو وایي چې څنګه په داسې موقع مسافران له بس کوز شي او اخوا دېخوا ګرځېدل شروع کړي نو زه هم یعنې حضرت خلیفة المسیح رابع ځان یادوي چې زه هم کوز شم او یو څو نور مسافران هم راسره وي. زما ذهن کې دې وخت نور څوک خو نشته خو دا راته ښه یاد دي چې مبارک مصلحالدین صاحب چې زمونږ واقع په زندګي او د طریق جدید کارکون دي هغوی راسره دي. او لکه څنګه چې په انتظام کې بل څه کار نه وي نو انسان وایي چې دریاب کې لامبل پکار دي نو موږ دواړه ورټوپ کړو. زما ذهن کې هغه وخت دا وي چې لږې تیراکۍ نه پس به واپس راشو خو مبارک مصلحالدین صاحب ما نه یو 2 لاسه مخکې وي او هغوی راته وایي چې راځئ همداسې د دریاب نه به تېر شو. نو زما زړه ته خیال راشي چې سیند خو ډک دی لکه څنګه چې اباسین سیلاب په وخت کې وي اوبه یې د غاړو نه راوتې نه دي خو راختلي دي او ښه په زوره بهیږي لګیا دي. نو زه وایم چې پته نشته موږ به دا وکړی شو که نه. مبارک مصلحالدین صاحب وایي چې موږ دا کولی شو نو زه ورته وایم چې ښه راځي چې بیا ځو. زه حیران یم چې ما له لامبو څخه ډېره ښه نه راځي خو بیا هم څه غیر معمولي قوت راکې پیدا شو او لاس لږ خوځوم خو مخکې زیات لاړ شم. ان تر دې چې شاته وګورم نو د دریاب هغې غاړې نه ډېر لرې راغلی یو او یو 2 لاسونه چې نور وخوځوم نو ټول دریاب نه تېر وځو. بلې غاړې ته چې ورسو نو زه حیران یم چې په خوب کې مې مبارک مصلحالدین صاحب د ځان نه مخکې لیدلی و خو غاړې ته مخکې زه ورسم او ما پسې بیا هغوی هم ورسي. دا شان موږ بلې غاړې ته ورسېدو او دا جایزه اخلو چې څنګه د ځینه بهر عامه دنیا ته وروځو. خوب دلته ختم شو او حضرت خلیفة المسیح رابع لیکي چې دا داسې خوب دی چې د عام دستور مطابق د انسان ذهن ته نه راځي. نو ځکه د خوب ختمېدو نه پس زما په ذهن د دې دروند اثر و چې دا یو واضح پیغام دی چې پکې خدای پاک موږ له د یو نوي منزل د فتح خوشخبري راکړې ده او د دې یوې څه تر اوسه په ما واضح نه ده چې زموږ هغه ملګري چې موږ نه شاته پاتې وو هغوی ولې پرېښودلی شو او صرف موږ دواړه ولې تېر ووتو. خو بهرحال په ذهن کې مې دا تاثر ضرور دی چې دا انځار نه بلکې زیری دی چې د دریاب چپوک بس هم درولو خو زموږ د سفر په لاره کې هېڅ خنډ ته نه جوړ نه شو. نو بهرحال دا یو بابرکته خوب و. دوی لیدلي وو چې ورسره ملګري دي. د دوی د نوم په لحاظ هم بابرکته خوب دی. د جومات ترقیات هم په دې کې دي. په خپل هم دوی ډېر دعاګو تهجد ګزار او نیک انسان وو. د غریبانو به یې ډېر خیال ساتلو. د دوی د دفتر یو تن راته لیکلي دي چې هر کال د روجې په میاشت کې به یې غریبانانو له راشن وغیره ورکول او څوک به ترې نه خبرېده نه. دفتري معاملاتو کې ډېر اصول پسنده وو خو په طبیعت کې انکساري عاجزي او غریب پروري هم وه. د دوی اولاد هم د الله په فضل ښه حیثیت لري ښه ګټه کوي. نو د خدمت خلق کمې
نیکي دوی کولې هغوی ته پکار ده چې اوس جاري وساتي. غریبوں کو हर साल रमज़ान में कुछ राशन वगैरह जिन्स वगैरह दिलवाया करते د دوی یوه لور وه چې دوی غوښته چې ډاکټره شي، وایي چې مونږ چې حضرت المسیح رابیلې لاړو نو هغوی وویل چې جنکۍ چې ډاکټرانې شي نو بیا ډېره مسله یي، کورونه ور دپاره ډېر ګران شي. نو بس دومره خبره وه او دوی په دې خپله اراده بیا پرېښوده. نو خدای پاک په هغه جنۍ داسې فضل وکړو چې کینیډا کې هغې ته د پي ایچ ډي توفیق ترلاسه شو او داسې خدای پاک هغه ډاکټر راکړ. اوس ځینې وړې خبرې وي دلته هم چې د ماشومانو دپاره د حکومت طرف نه کم الاونس میلاویږي، په هغې د ښځه د خاوند جنګ شي، یو وي چې زه به اخلم او بل وي چې ما ته میلاوېدل پکار دی. خو د دوی زوی لیکي چې ما ښه نمبر اخیستی وی نو ما د سکالرشپ میلاو شو. والد صاحب راته وویل چې دا ستا سکالرشپ دی، ستا په محنت ته حاصل شوی دی، تاله به زه د تعلیم او د رهایش پوره خرچه درکوم، دا ستا خپلې پیسې دي، په دې زما یا ستا د کوروالاو هېڅ حق نشته. په دې دا مطلب نه چې ماشومان دوی تقاضا شروع کړي چې دا زموږ حق شو. د وینا مطلب دا چې پیسې چې کم مقصد دپاره وي هم په هغې خرچ کېدل پکار دی. نوري صاحب لیکلي دي چې دوی ته د کال 1950 اتیا راسه د زړه تکلیف و او داسې حالات به و چې داسې به ښکارېده چې لږ سسات کې به د دوی ژوند ختم وي، خو خدای پاک په مختلفو موقعو دوی د مرګه بچ کړي دي. نوري صاحب وایي چې په مختلفو کانفرنسونو او په سیمینارونو کې ما د دوی کیس او دا نشان بیان کړی دی. نو ډاکټران همیشه دا وایي چې ستاسو مریض سره معجزه شوې ده. بنګلادیش ته چې دوی تللي وو نو ما ته هم هغه وخت ډېر فکر و ځکه چې ما لېږلي وو او د بیمارۍ نه باوجود مې لېږلي وو، نو فکر و راته چې په خیر خیریت دې واپس راشي. بهرحال خدای پاک نه صرف دا چې په خیر راوسته بلکې تر ډېرو کالو یې ورله ژوند هم عطا کړو او صرف ژوند نه بلکې ډېر فعاله ژوند دوی تېر کړی دی. دوی سره کار کوونکي زموږ یو مربي عبدالرحمن صاحب لیکي چې په 20 مارچ د یوم مسمود په حواله د دوی په جامعه احمدیه کې یو تقریر و. نو پرنسپل صاحب چې دوی له ملاقات له ورغلو، پرنسپل صاحب هم دا لیکلي دي چې ملاقات کې ورته چودھری صاحب په اشارو کې وویل چې تقریر مې تیار کړی خو پرون سهار 2 بجو نه تر 12 بجو پورې ناست وم، تقریر مې تیارولو، خو اوس په هسپتال کې هم تقریر ونه کړی شم. نو بهرحال د هر څیز به دوی ډېر فکر لرلو او مخکې نه به یې کار کړی و. ما هم دوی سره په دفتر کې وکالت مال کې 8 کاله پورې کار کړی دی. ډېر څه مې دوی نه زده کړي وو. ډرافټنګ وغیره به دوی ډېر ښه د دوی ډرافټنګ وغیره به ډېر ښه و. بجټ جوړولو کې دوی ډېر مهارت لرلو. ځینې وخت به د شپې 11 بجو پورې 11-12 بجو پورې په دفتر کې کار کېدو. نو دا نه چې نورو ته کار پرېږدي په خپله کور ته لاړ شي بلکې په خپله به هم دوی ناست وو، کار به یې کولو ټوله شپه. ډېر اخلاص او وفا دوی لرله. مخکې د دوی ماتحت وم چې ناظر اعلی شم نو ما لیدلي وو چې د اطاعت جذبه دوی کې بې انتها وه او د خلافت نه پس خو د دوی اخلاص او وفا نور هم ډېر زیات شوي وو. خدای پاک د دوی درجې زیاتې کړي، د دوی ماشومان او نسلونه د هم د خلافت او جماعت سره تړلي وساتي. مونځ نه پس به د دوی غایبانه बड़े इखलास और वफाद था इनमें. जब नाज़िर आला बना हूँ मैं, पहले मैं मातहत था, नाज़िर आला जब बना हूँ तब भी मैंने देखा इताअत का जज्बा बेइंतहा था और खिलाफत के साथ बात तो फिर इखलास और वफा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों को भी नस्लों को भी खिलाफत और जमात से हमेशा वाबस्ता रखे.
नमाज़ों के बाद मैं जिनका जनाज़ा गायब भी पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।